کې دقه یو زوی د مزدورۍ چې هغه به مزدوري کول او دې پورله به یې راوړه او هغه د قوم په خدمت کې وتې ده او چې وتې دي نو بیا موږ د په ګوتو مړ راغلی دي دغه سیلاب کې پې کشتۍ وړې ده او دغه قوم یې په دغه کشتۍ کې د روانې نه سمې ته ابادې ته را رسول او بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مخال زه په میا کلي کې پړانګ میا کلي کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته لري چې 400 کې سیلاب ډېره زیاده تباهي کړې ده او دلته کې خو خیر خیریت دی. 2010 سیلاب نه پس موږ دا ویل چې دلته کې به انتظامیه چوکش شي او دلته کې به کشتۍ راشي د دې خلکو به خصمانه وشي خو په دغه 12 کاله کې هیڅوک داسې رانل چې دلته کې به د کشتو ضرورت راځي. اکثره د صدریاب کشتۍ چې کم دی نو په داسې موقعو باندې خپل کردار ادا کوي او په دغه کشتو کې 14 کشتۍ چې کم دی نو په هغه شپه باندې وقف شوي وي. په دغه کې صدر جان محمد چې کم دی هغه خپل کردار ادا کړو چې انتظامي له کشتۍ ورکړې وي. موږ هم په دې دوکه شوي وو، موږ ته انتظامي وي چېرې موږ ته سره کشتۍ راغلي موږ له نمبر یې راکړی موږ په رډیو باندې اناونس کولې خو چې کله په دغه کې کاشف نومې یو ځوان په حق ورسېدو او هغه کله په دغه خدمت کې وو او بیا چې کم دی نو هغه ته تیل ختم شوي دي هغه سره نور ملګري مو یو پکې سیریس دی دوه پکې چې کم دی نو نور بس شو بلکې درې پکې ژوندي ووتل او کاشف چې کم دی څو ورځې پس یو ورځ نیمه پس چې کم دی هغه بیا په دغه اوبو کې را پیدا شو. تر دې وخته پورې دغه انتظامیه دغه منتخب نمایندګان دوی زحمت نه دی کړی چې د دوی مرهم پټۍ کړې وه او خو موږ دلته کې چې راغلو چې کم پیکج اناونسمنټ شوی دی د صوبایي حکومت ته طرف نه یا د مرکزي حکومت ته طرف نه نو چې دا کاشف ورته وریاد کو چې کاشف یو داسې یو کس و چې په کشتۍ کې و په دغه شپه باندې 400 چې کومې کشتۍ ورکړې شوې وې د صدریاب کشتۍ وې د حکومت کشتۍ نه وي او په دغه کشتو کې چې کم دی نو کاشف ځوان چې د پلار سهاره و مزدوري به یې کوله. دلته سعد خان راغلی بیرسټر ارشد عبدالله صاحب پرزند هغوی سره به خبرې اترې کوو چې دوی لپاره به کوم ځای پورې اواز پورته کوي او په دې موقع باندې څه وایي. سعد خان صاحب بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ټولو ته پته ده د تیر شوې 45 ورځو نه په ملک کې د سیلاب صورتحال جوړ دی او که موږ تاسو ټول وګورئ نو صوبایي حکومت هغه شان اکټیو نو چې څنګه پکارو د دې ځای چې کم منتخب نمایندګان دي کو هغه ایم پی ایز دي منسټران دي نو هغې مونږ ونه کتېدل. به هر حال چې پکار دا وه چې کم صوبایي حکومت سره وسایل دومره دي چې لکه هغه یو عام کس هغه عمره خدمت یا منډه تړه نشي والی. پکار دا وه چې صوبایي حکومت را مخې ته شوی او په ګراوند باندې دی اکټیو او کار دی کړی خو بهرحال هغه شانونه شو. بیا کاشف رور خدای دې وسوبخي هغې منډه تړله واله او هغې دوران کې هغې ته شهادت نصیب شو. خو په کار دا دی چې کم کو صوبایي حکومت دی هغې دې ته د پیکج چې کم اعلانات شوي دي چې هغه دې ته زر تر زره میلو شي خو هغه مرکزي حکومت دی هغه پیکج دی ورته میلو شي. مونږ د اے سی او ډي سی نه به هم مطالبه کوو کال به هم ورته کوو او د دې دپاره به مونږ انشاءالله تعالی اواز اوچتو. ډېره زیاته مننه. د والد صاحب سره به خبرې اترې کوو. کتونکو دغه ځای ته واخد موږ یو چې راغلی به یو او دې نه ایر دي د دې وخت کې دغه انتظامي نه. ستاسو نوم څه دی؟ نصیب ګل دی. نصیب ګل. ستاسو زامن دي؟ زما دوه زامن دي دغه مشر او بل د ټولو کشر دی. څونه وخت تاسو کشتو کاروبار کوئ؟ یاره زمونږ سره چې بل ته کم از کم د څلوېښتو کالونه زمونږ هم دا دغه کار دی انتظامي هم کوو هلته مزدوري هم کوو. دا څنګه وتلی و؟ بس د انتظامیه والا سره تللی و یو پیری راوړی و زنانه منانه هغه طرف ته پولیس تللی و بلې پاسه تلي و خو به خطرناکې روانې وې چې بس راتلل نو هغې راتمبولي د سوپېدارو ته اړم کړی بس راړولي نو بس بیا له ځلې پې ډېرې تېرې شوي دي. زه خو خپل ځان یې هغه منظوري شریف خانې کې وم هلته نه مې خلک راړول او چې خبرېدم نو په سبا تقریبا 5 بجې زه خبر شوم. په بله ورځ بیا ما له خدای دوی خپلې منډې تړې والي دي خو بس زما په لاس پیدا شو نو خدای پاک ما له په خپل لاس راکړه خو مړی یې راکړه. دا مخکې ځای کې د هغې نه ډېر ښکته و په بڼ کې ګیر و ریسکیو والو سره مې ډېر دغه وکړو خو بس خدای دې ورسره خو کې بیا هم چا نه چا چې دی ورته رنګ کړی دی راغلي دي بغیر د ټوپ کشتۍ د ریسکیو والا نه کېده د صدریاب لانچونو کشتو والا هلته نه شو رسېدی نو بس انتظامي څوک منتخب نمایندګان څوک دلته راغلي؟ څوک هم نه دي راغلي چې بس هغه ریسکو والا ته مې ډېر رنګونه کړي وو بس چا ورته خدای خبر شه بس رنګ کړی دی خدای هغه سره هم ډېر خو کړي بس ښه وه
پیدا شو سنبال شو د خیره سره نن درېیم و بس د سره خو نور کسانو مو د سره نور څلور کسان وو هغه هم ډېر په حالات کې په بوره حالت کې یو پرون وایي چې بس لکه ټیک شي راغلی دی او درې چې وو هغه هم ډېر ګډوډ وو نو هېڅ ته هم نه دي سم شوي دي دواله د څوک راغلي دي دواله موږ نه بس څوک هم نه دی راغلی بغیر د محمد خان نه سعد خان نه سعد خان نه دغه راغلی تحصیلدار صاحب راغلی و بس نور څوک نه ته روزګار هم دا کښتۍ ده دا روزګار زما دا خپله کښتۍ دی به خپله کښتۍ مې وجې کور دې خپل دی کور مې خپل دی دوه نیمې مرلې کور مې دی او دوه زامن مې او درې لویانې مې دي تا مې مشرې یو نور بس کشر واده کېدن دې ولې کړی نه مې کړی بندوبست مې ولې کوو خو بس لاړ دغه نصیب وه د مونږ په دې هم خوشحاله یو د قوم په خدمت کې خو لاړه که نه بلکل کتونکو نور په دې باندې باس نه کوو دغه سیلاب دې وخت کې په ډېرو ځایونو کې چې کوم دی نو د ځانونو ضیا وکړله زمونږ چارسده کې هم د دغه شانتې بهادرو خلکو په وجه باندې نور ډېر خلکه به شو کاشف خپل قرباني ورکړله کاشف یو مور او پلار ودردول خویندې چې کوم دی نو په ویرې اخته کړې خو کاشف یو جذبه وه هغه سره چې نور کم ملګري وو هغوی ته هم سلام پیش کوو چې هغه غازیان دي ژوندي رالل خو اوس د صوبایي حکومت چې کومه ذمواري ده یا کوم اعلان کړی دی نو سر کې پکې د دوی اختې زموږ چارسده کې دې وخته پورې اطلاعات راځي چې دې سیلاب 15 کس مړه کړي دي او په 15 کسو کې کاشف خو هم دی نو ډېر حقدار دی ضرورتمند دی دوه نیمې مرلې کور کې اوسېږي نمبر دې څه دی د موبایل 0313 70 42 374 صحیح کتونکو تاسو کاشف دغه تصویر ګورئ دغه ځوان په دغه سیلاب کې د سیلاب په شپه چې کوم دی لاړ او بیا په بله ورځ چې کوم دی نو په دغه ځای کې موندلې شوی دی خو هغه اعلان پیکج خو د ده دی هغه یو خبره نشته دی د سیلاب په دغه کې شوی دی خو زه دغه منتخب نمایندګانو ته وایم چې په کیمپونو کې خو بد حال دی اوبه نشته کولر نشته خیمه نشته چټۍ نشته بجلی نشته پکې نشته نو دې کلي کې خو هغه هم خدای کوی که نه نو چې دله لږ راغلی وی نو په ده باندې لږ بیداړه را په راضی شوي وو لږه تسلي به م ورکړې وه نو موږ مجبوره شو دلته کې رالو او دغه خبره چې موږ وریاد کو ورته دا بالکل ایر دی اړو چاته یاد نه دی که نه چېرې داسې یو ځوان هم په دغه سیلاب کې تللی دی دغه خبرې هم دسه شریکولې دغه غوښتنه لرو چې زر تر زره دی انتظامیه دوی ته ورسي او دوی دا پیکج د دوی ته اناونس کړي وردي کې ډېره مننه خو د دغه شانتې ځوانانو په وجه باندې ډېر نور خلکه بچ شو کاشف خپله قرباني ورکړله خو کاشف یو مور په ویر اخته کړه یو خاندان یې په ویر اخته کړه دی مورکې ده پورې څه به وې زما دقه زوی د مزدور او خاوند مې ناجوړه دی د کار روزګار نه دی او دا د دوی ته ما سترګې وي او خدمت کې تللی دی او ولاړو پکې ډوب شو مړی راله راوړو څه ټیم کې درته پته ولګېده ورته یې ویلي وو نه بس جماعت یې غږ نه وکړی بس ماسپښین بانګونه یې وی چې ووته او بیا مته رنګونه کولو د ماسخوتن د 12 بجو پورې موبایل یې بند راته موبایل یې نه اوچته بیا چې و چې د کار تللی دی خدمت کې او بیا په سبا له خبر شوم دغه شان ډوب شوی بیا خوروک ورپسې ګرځېدی هم که ورپسې ګرځېدل ټول دا ترونه ټول ورپسې ګرځېدل په درېیمه ورځ پیدا شو مړی راله راوړو په دقه زوی مې و یو زوی مې مشر چې ستا ورور و نه نه ستا څو لوریانې زما 3 جینکې دي او دغه مې مشر زوی ورور دی ستا دا مې زوی دی کشر زما ورور دا ورکوټو دی دا یې بل زوی دی دا کشر دی دا پچینی دی طالب یې سره وړی او پیسې مې راکولې مو سویار سره مې راوړل خویندې ورپسې سمې لیونې دي ډېر زیات جړاګانې کوي ډېر بې خیال ساته ټول ورپسې لیونې دي عظمت بابا څه وایې ستاسو نوسې و بسم الله الرحمن الرحیم زه ستا ډېره شکریه ادا کوم چې تا زموږ غریبانو دې کوڅې له رالې او تا زموږ د غریبۍ د اواز پورته کې مخکې قوم ته حکومت ته وړاندې کې دا زما غورځه ده د دې دقه یو زوی
دغه نور تا ولیدل دغه ماشومان دي خاوند دی هغه کمزوري دی بیمار دی د دې په کور کې دغه یو زوی د مزدوري چې هغه به مزدوري کول او دی پورله به یې راوړه او هغه د قوم په خدمت کې وتې ده او چې وتې دی نو بیا موږ په ګوتو مړ راغلی دی دغه سیلاب کې په کښتۍ وړې ده او دغه قوم یې په دغه کښتۍ کې د روانې نه سمې ته ابادې ته را رسول او اوبه ډېرې زیاتې وې د زیاتې اوبو په وجه باندې هغه کښتۍ په دوی باندې ماته شوه دا 15 ملګري وو هغې کې هغه 4 خدای پاک بچ کړل هغه هم ټیکنو اسپتال هغه یې وخوړه خو هغه خدای پاک بچ کړل او دا زمونږ رانوسي چې دی نو دی پکې چې کوم دی نو بس شهادت یې نصیب شو نو زه حکومت ته هم دا خواست کوم او زه عوامو ته هم دا خواست کوم چې د چا د وسه کېږي نو دا نمبر زمونږ د دغې زونګي او د دې خورۍ تاسو ولیکه ستاسو نمبر دی زما نمبر 0312 23 92 424 صحیح کتونکو د دې مور حوصلې ته سلام کوم چې په دې حالاتو کې هغه خپل ځان له صبر ورکوي 3 لوریانې چې هغه خویندې دغه رور ته کاتو دا بل خو ماشوم تنکې دی ګټه به یې کوله دوی کاروبار کښتۍ دي د پخوا راسي او په داسې موقعو باندې بیا خپل خدمات هم ورکوي زمونږ انتظامي سره کښتۍ نشته همدا د صدریاب خلک دغه بیا په دې کې کردار ادا کوي خو چې مړه شي نو په کار چې بیا تپوس هم وشي نو زه به ضلعي انتظامي ته وایم چې دې طرف ته پاملرنه وشي او د دوی چې کم پیکج دی یا چې دوی کم حق دی چې هغه دوی ته زر تر زره بغیر کړو چې کم دی هغه ورکړی شي دا په خدمت کې مړ شوی دی شهید شوی دی او دوی طرف ته پاملرنه وکړي الله دې مور له صبر ورکړي الله دې خویندو له دې خاندان له صبر وکړي یقینا دا صدمه برداشت کول دا ډېره ګرانه ده خو د هغه پلار خبره چې د نورو خلکو ځانونه خو بچ کړل که نه په دغې راته دغه ده د قوم په سر کې لاړو چې د قوم په سر کې لاړو نو داسې ډېر خلک ځي موږ هم د قام دپاره لګیا یو د دې قام دپاره قربانۍ ورکو د دې قام دپاره دا سپورې ستغې رټې بټې او دا د رنګ رنګ خبرې اورو نن متاثرین چې کوم دی په کم خال کې دي د هغې دپاره دغه خبرې کوو نو دغه شانتې کاشف خو هم د دغې ښکار شو چې هغه قام بچ کو هغه دغه چپو د دغه خړو چپو ښکار شو نو دې طرف ته پاملرنه وکړئ.